أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الله وی أتأمرون الناس، آیاتا سو حکم کوي خلقو تا. اتأمرون آیاتا سو حکم کوي الناس خلقو تا بالبر دنیکی وتنسون او هیروی تاسو انفسکم خپل زانونا وانتم او حال دا دی چی تاسو تتلون الکتاب الولی کتاب افلا تعقلون نو آیا تاسو عقل ولی نلرئی، تاسو عقل نلرئی. الله تبارک و تعالی په دې آیت کې وایي چې تاسو حکم کوئ خلکو ته په نیکۍ او خپل ځانونه مهر کړلي. مطلب دا چې عمل په خپله نه کوئ، هسې بل ته مسلې کې او په خپله هغې باندې عمل نه کې. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما په شب معراج کې د معراج په شپه باندې یو قوم ولیدو. رأیت لیلة اسری بی رجالا تقرض شفاههم بمقاریض من نار. په شب معراج کې ما څه خلک ولیدو چې د هغې شونډې د اور په قینچیانو باندې کټ کولی شوي. قلت من هؤلاء یا جبریل، نبی علیہ السلام وی ما ویل اے جبریل دا څوک دی؟ دا خو ډېر غټ مصیبت او عذاب کې گرفتار دی. وی قال جبریل علیہ السلام ویل هؤلاء خطباء امتک الذین یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم وهم یتلون الکتاب. دا ستا د امت هغه خطیبان دی او هغه مقررین دی چې حکم به کو خلکو ته په نیکۍ او ځانونه یې هېر کړي وو، په خپله پې عمل نه کو، او حال دا دی چې دیو د الله کتاب لوستلی دی چې دا څومره ګناه ده. دغه شان دویم حدیث دی اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه روایت سره دی وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، ما د نبی علیه السلام نه اورېدلی چې ویلي یجاء بالرجل یوم القیامت، یو سړی به په ورځ د قیامت باندې راوستلی شي، فیلقا فی النار، نو اور ته به واچولی شي، په اور کې به وغورځولی شي. فتندلق اقطابه فی النار، د دا کلمې به په اور کې چې کوم ده نو دا به پرتي او دا به راکاږي. فیدور کما یدور الحمار بروحاه، او دا انسان با په دې جهنم کې داسې تاویږي لکه څنګه چې خر تاویږي. فیجتمع اهل النار علیه، نو جهنمیان به دې انسان ته راجمع شي، دی په سخت عذاب کې کلمې به راکاږي ځان پسې او د خر په شان به تاویږي. نو ټول جهنمیان به ده ته راجمع شي. فیقولون، نو دا خلک به ورته وایي د جهنمیان ای فلان ما شانو کا، پلانکی استا څه حال دی؟ دا ولی؟ الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنکر، تا هغه نه وي چې موږ ته به د امر بالمعروف کو او نهي عن المنکر به دې کو، د ښو خبرو حکم به دې راته کو، د بدو نه به دې منع کولو، ته خو هغه نه یې، تقریرونه به دې کول. قال، نو دا سړی به ووایي کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیه وانهاکم عن المنکر فآتیه. وی ما تاسو ته امر بالمعروف کو، د ښو خبرو حکم مې کو، خو ولا آتیه په خپله مې دا ښه کارونه نه کول. وانهاکم عن المنکر، او د بدو نه مې منع کولی، خو آتیه او په خپله مې هغې ته راتله کول، بد نه مې تاسو نه منع کولی او په خپله مې کول. دی باره کې دریم حدیث دی جندب ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایل دی مثل العالم الذي يعلم الناس الخير، مثال د هغه عالم
چې خلکو ته خیر خی، دین خی، قرآن او حدیث خی، ولا یعمل به او په خپله په هغې باندې عمل نه کوي، کمثل السراج پشان د ډیوې دی یضیء للناس چې خلکو ته رڼا ورکوي خو ویحرق نفسه او ځان سیزي. د مومبتۍ مثال دی چې خلکو ته خو رڼا ورکوي خو ځان یې وسیزه. څلورم حدیث د دې باره کې دی د ولید ابن عقبه رضی الله تعالی عنہ روایت سره دی وی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل دي ان اناسا من اهل الجنة یطلعون علی اناس من اهل النار. څه خلق د جهنمیانو نه دیو به ورښکاره شي په څه خلکو باندې. ان اناسا من اهل الجنة یطلعون علی اناس من اهل النار، یقینا څه خلق د جنت والو نه دا به ورښکاره شي په څه خلکو باندې د جهنمیانو نه. جهنم ته به ورښکاره شي جنتیان. فیقولون نو د جنتیان به وایي بما دخلتم النار، تاسو په څه باندې داخل شوي اور ته؟ فوالله ما دخلنا الجنة الا بما تعلمنا منکم، زمونږ د په الله باندې قسمی من خو جنت ته په هغه څه باندې داخل شیو چې موږ ستاسو نه څه یاد کړي او ستاسو نه مو اورېدلي او ستاسو د خبرو د وجه ستاسو په خبرو موږ عمل کړی نو ځکه جنت ته تللي یو، نو تاسو ولې جهنم ته تللی؟ فیقولون نو دغه جهنمیان به ورته وایي دا خطبه انا کنا نقول ولا نفعلو، موږ باسې ویل او کول به هم نه. اوس هم دغه حال دی، ویل ډیر دی او عمل کم دی. خو دلته بیا دا یو خبره یاد وساتئ چې د چا په ذهن کې دا خبره رانشي چې تر څو مې ځان پوره سم کړی نه نو بل ته بالکل خبره نه کومه. نه دا مطلب نه دی که داسې دی وکړه نو ډبل ګناهګار به شي، ځکه یو خپله ګناه ده او بل تم غږ نه کې او بل تم دعوت نه ورکې نو بیا خو ډبل ګناهګار شوي. دلته مقصد دا دی چې د بل د اصلاح سره سره د خپل ځان اصلاح هم وکړه. مطلب دا نه دی چې ځان دې نه سم کړی نو دعوت به هم نه ورکې، نه چې دعوت ورکې نو خپل ځانم سم کا. او دا مقصد تی وانخلې ګورې چې تر څو مې ځان سم کړی نه پورا نو بل ته مسلې نه کومه. لکه دلته ابن کثیر رحمه الله لیکل دي، حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمه الله، چې دلته الله رب العالمین داسې نه دی ویل چې تاسو ولې بل ته مسلې بیانوئ، بلکې مذمت یې د دې کړی دی چې وطن سون انفسکم، ځانونه هم هېر کړلي. نو مسله دا ده که چا عمل ونه که یو ګناه وکړه او که بل ته دعوت هم نه ورکوي نو دوه ګناهونه شو، ډبل ګناهګار شو. نو الله رب العالمین په دې آیات کې الله فرمایي وتنسون انفسکم او هیروي تاسو خپل ځانونه، وانتم تتلون الکتاب او حال دا دی چې تاسو لولئ کتاب، افلا تعقلون تاسو ولې عقل نه لرئ. واستعینوا او مدد وغواړئ د الله تعالی نه بالصبر په صبر سره، والصلاة او په مانځه سره. صبر په لغت کې تریخوالی ته وایي، لکه مصبر یو تریخ بوټی دی، نو صبر هم ډیر ګران کار دی. اسې په خوله باندې ویلی آسان دی لیکن اختیارول یې ګران کار دی. علامه ابن قیم رحمه الله د صبر تعریف کړی دی، وایي فالصبر حبس النفس عن الجزع، صبر بندول د ځان دی عن الجزع د فریاد کولو نه، والتسخط او د خفګان نه، وحبس اللسان من الشکوا او بندول د ژبې دی د شکایت کولو نه، مخلوق ته به شکایت نه کې، وحبس الجوارح یعنی التشویش او بندول د نورو اندامونو دی د ګډوډ کېدلو نه. او د صبرناکو بیا ډیر زیات اجر دی. قرآن کریم کې نور ځایونو کې الله وایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبرناکو ته به د هغې اجر بې حسابه ورکولی شي. او الله فرمایي ان الله مع الصابرین، الله د صبرناکو ملګری دی. او الله اولئک یجزون الغرفة بما صبروا، دا خلق دی چې دیو له به الله بنګلې ورکوي په سبب د صبر د دیو چې دیو صبر کړی دی. نو صبر یو په تکالیفو باندې دی
او یو صبر د الله په تابعداري باندې د الله په تابعداري ځان کلکول دې ته صبر وایي. مدد وغواړئ د الله تعالی نه بالصبر په صبر سره والصلاة او په مانځه سره وانها لکبیرة او یقینا دا ډیر ګران کار دی الا علی الخاشعین مگر نه دی ګران په عاجزي کوونکو باندې. خشوع دا په مانځه کې دا ډیره زیاته ضروري ده او په مانځه کې چې خشوع پیدا کیږي عاجزي پیدا کیږي نو هغه د پاره ډیر اسباب دي لکه یو پکې دا دی چې ضعف الشاغل کم شی چې تا مشغوله کوي نو هغه کمزورې کا لکه مانځله کله ورځي نو کم شی دې مشغوله کوي نو هغه کمزورې کا لکه وږی خوراک وکا خوراک حاضر شي اول خوراک وکا بیا مونځ وکا دارنګې امتیازي درغل دی نو لاول او 10 برابر کا بیا مونځ کوا د الله تعالی نه یره کول او بل تدبر فی الآیات د الله په آیاتونو کې سوچ کول بل اعظام المقام چې الله ته ولاړ یم په جماعت کې الله ته ولاړ یم. 5 نمبر قرأت داسې اندازه کې کوه چې ځان له پخپله اوري لږ جهر پکې کوه. او 6 نمبر صلی صلاة مودعین اوږده امیدونه کم کا او داسې مونځ کوه چې دا اړو زما د رخصتۍ مونځ دی. 9 نمبر د قرأت او دارنګې د ذکرونو د تسبیحاتو معنی پیژندل چې دی په معنی باندې پوهیږي نو خشوع پیدا کیږي. بیا یو خشوع ده یو خضوع ده یو تضرع دی. خشوع د زړه عاجزۍ ته وایي خضوع د اندامونو عاجزۍ ته وایي او تضرع دا د ژبې عاجزۍ ته ویلی کیږي. الذین اغا خلق یظنون چې یقین لري انهم چې بېشکه دیو ملاقات کوونکي دي ربهم د خپل رب سره وانهم او یقینا دیو الیه دی الله تعالی ته راجعون واپس کیدونکي دي. د آیاتونو ترجمه دوباره اتأمرون آیتاسو حکم کوي الناس خلقو ته بالبر د نیکۍ وتنسونا او هیروي تاسو انفسکم خپل ځانونه وانتم او حال دا دی چې تاسو تتلون الکتاب لولی کتاب افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ. واستعینوا او مدد وغواړئ د الله تعالی نه بالصبر په صبر سره والصلاة او په مانځه وانها او یقینا دا کار لکبیرة ډیر ګران دی الا علی الخاشعین مگر نه دی ګران په عاجزي کوونکو باندې الذین اغا خلق یظنون چې یقین لري انهم چې یقینا دیو ملاقات کوونکي دي ربهم د خپل رب سره وانهم او یقینا دیو الیه دی الله تعالی ته راجعون واپس کیدونکي دي. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.